سړیانو مرونه ښه مونځ ګزاره وه سخي و زکات هر یو شی یې ورکوه د مسلمانۍ په لار باندې خفي و په شاعره مو خو تعلیم دی کمه جو ډېر سړک په درې کتابه مې کې یو کتاب یې په یونیورسټۍ کې مې دې ته پته هر وخت په لیکلو کې لګي او کور له خو به کم وخت ورکوم ما له ما اوسه نه کې ما له په سر مو دړ کوم چې سبق ویلې دا ډېر دی هغه خو لیکل کول هغه یو سیلاب یو سمندر و ځواني ستاسو مخکې تېره شوې ده څه داسې تاریخي واقعات چې ستاسو یاد دي داسې هغې باره کې څه وایي فورس کې راغلی فورس کې تېر شو بیا دغه د دې سره صحافیکات یې کوله او زموږ د بال بچرونو خویندو دې ډېر خدمت کړی چې څه به یې وي هغه به زده کړو نور د فرښته وه فرښته وه ګرانو کتونکو انسان ښاغلی چې د مرګ نه پس پې باس وشي خو نن د محمدزی یونین اف جرنلست هر صحافي د هغه صفت کوي د هغه استازي مني نو د پاکستان د جوړېدو نه مخکې په 1932 کې د هغه پیدایش بیا هغه جیلونه خوړلي دي خدایي خدمتګارو کې هغه سره پیرست دغه عثمانزو نه سبق ویلو د شعرو نه سټارټ نه او هغه یو شمېر کتابونه افسانې کالمنګاري او د انګریزي ژبې اخبار له د شعرو نه چې هغه فرنټیر پوس او میدان او دغه شانتي اخبارونه له کار کوو خو څنګه چې ذکر کوو نو موږ به د ګلکرم صاحب ذکر کوو بیا د هغې نه پس به موږ چې ذکر کوو نو مخلص دراني صاحب موږ سره وو نو بس موږ نه فنون موږ مخلص دراني صاحب هم لاړه دې دنیا نه تګ دی ښه لار ده خو په زرګو خلکو د هغه په جنازه کې شرکت وکړو د 92 کالو په عمر کې نن مخلص دراني صاحب چې دغه شعر څوک هم زما اوري وایي چې ګوتې قلم کومې قلم شي تور ته به تور سپین ته به سپین لیکمه دا مخلص دراني صاحب کله لیکلی دی څنګه یې لیکلی دی ولې لیکلی دی دې شعر کې یو ډېره لویه فلسفه پرته ده الله پاک دې ولې جنتونه ورکړي په خپلو دعاګانو کې یاد ساتي ډېره مننه